إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما قدرمند الله جل جلاله وعم نواله، لوی فضل کرم مہربانی احسان عنایت مونږ او تاسو باندې وکړو چې دا مبارک ورځ د لوی اختر د لسم یوم ذی الحجه یوم النحر الله تعالی ایمان سلامتی سره مونږ او تاسو ته نصیب کړه. زما قدرمند الله جل جلاله وعم نواله قرآن پاک کی یو عالمی ارشاد بیان کړی دی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نه اتیا ورځې مخکې دا آیت نازل شوی دی: الیوم اکملت لکم دینکم. نن ورځې ما تاسو د پاره تاسو دین اسلام مکمل کو، او دا دین اسلام چې مکمل شو دا زما په تاسو باندې نعمتونه پوره شول، او په دغه دین اسلام باندې وزه تاسو نه راضي کېږم. بل ځکه الله تعالی فرمای: ان الدین عند الله الاسلام. دا الله تعالی په نسبانه حقیقی دین چې الله پر راضي کیږي هغه صرف او صرف اسلام دی. بل ځکه الله تعالی فرمای: ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دا قیامت پر سړی په بل دین باندې تک کوي راضي هرگز به نه قبلېږي. د دین اسلام محاسن زتا سو ته بیانوم چې الله جل شانه د دین اسلام د سخو به ورکړي دي. الله تعالی د دین اسلام له سخو خوشاله ورکړي دي. کته یو سړی مسلمان اول غواړي نو تب څنګه هغه ته دا خبره کوي چې ته مسلمان شه، تب ته د دین اسلام خوبه ورته خیر. یو څو خوبه داسې دي چې دا ما مخې ته هم بیان کړی دي. وس بزلک سقدر تفصیل سر تاسو ته بیان کما. اول خدا دې چې الحمدلله دین اسلام دا خودمره روخانه دی، دومره روشن دی چې څنګه د سحر په نور را خطو باندې د خلکو یقین وي، دغه شانتي دین اسلام د نور په شانې پړقېدونکي دین دی چې دې دپاره د دلیل ضرورت نشته دی. څنګه چې د نور د را خطو دپاره د دلیل ضرورت نه وي، دغه شانې د اسلام د دلیل دپاره ضرورت نشته دی. خو لیکن بیا هم د دې مونږ یو څو خوبۍ هغه ذکر کوو. اول خدا دې چې دین اسلام د دې تعلیمات الله تعالی کامل او مکمل ګرځولې دي. د دین اسلام تعلیمات داسې کامل او مکمل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت واخله تر اوسه پوری چې 1438 هجری ده او دا ختمېدونکې ده. په دغه وخت کې هم الله جل شانه قرآن او سنت موږ او تاسو د لپاره محفوظ ګرځولې دي. اسلامی تعلیماتو کی اہم بنیاد هغه د قرآن پاک دی. اسلامی تعلیماتو کی اہم شی قرآن پاک دی، او اسلامی تعلیماتو دا بنیاد دا قرآن پاک دا داسی قرآن دی چې الحمدلله سوارلس سوه کاله هغه تیر شول. کم قرآن چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل شوی دو هم هغه قرآن نن سبا زما او ستا په جماعتونو کې لوستل کېږي. پدې کې شک او شبهه گنجائش نشته دی. او ورسره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث سنتونه چې دا د قرآن مکمل تشریح ده، دا حدیثونه دا سنتونه هم دغه شانتي سندن و متنن د سند او د متن په اعتبار سره الحمدلله ما او تا مکمل محفوظ را رسیدلی دي. محدثینو د حدیث کې دومره زیات احتیاط کړی دی چې استاد ورته کم ټکي ښودلی دی هم هغه یې ښودلی دی، د هغې نه کم او سوا هغه نه دی ښودلی. دا د محدثینو احتیاط دی. الحمدلله اولنې نقطه زموږ دپاره دا ده چې د اسلام تعلیمات کامل او مکمل محفوظ ما او تا ته را رسېدلی دي. او دې باره کې د متحده هندوستان گورنر سر ولیم میور
هغه دا ویلی په خپل ټیم کې چې د هندوستان هغه گورنر خپل کتاب لایف آف محمد کې هغه لیکلی دی چې مونږ ډېر زیات کوشش وکړلو لیکن د قرآن په شان کې کتاب نشته دی 1200 کاله 200 کاله مخکې هغه دا خبر کړ 1200 کاله تیر شول دومره محفوظ کتاب په ځمکه باندې نشته دی مذهبي څنګه چې دا قرآن پاک دی یو غیر مسلم چې د پوره هندوستان بادشاہ هغه دا خبره لیکي چې قرآن پاک کامل مکمل محفوظ کتاب دی دویمه خبره چې دین اسلام او تعلیمات اسلامی د پر الله تعالی هغه خود دي هغه دادي چې الحمدلله تعلیمات اسلامی الله جل شانه موږ او تاسو ته راکړي دي دین نور علوم هم مستفاد شوي دي یوازې قرآن او سنت نه دی دې قرآن او سنت سره الله تعالی نور علوم پیدا کړل علما فرمای صرف د حدیث او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت نه 50 علوم مستفاد شوي دي 50 علوم هغه دي چې هغه د حدیث نه راوتی دي او علامه سیوطی صاحب لیکلي دي چې د قرآن پاک نه 65 علوم راوتی دي او دا 50 یا 65 پدې کې اکثر چې په مدارسو کې هغه پڑھاول کېږي دا صرف ولا دا نحو ولا دا لغت ولا دا بدیع او بیان او اشتقاق شولو فلسفه شولا او دغه شان منطق شولو حکمت شولو اصول فقه شولا فقه شولا اصول حدیث شولو حدیث شولو اصول تفسیر شولو تفسیر شولو دا ټول چې دی دا په مدارسو کې پڑھاویږي یو عالم چې فاضلیږي هغه ته سند ملاویږي دا هغه په سر باندې چې پټکې تړل کېږي هغه د دې ټول علوم نوتی وي هغه علم قوافی ویلی وی چې بای دا قوافی دا شعر دا وزن صد پاره دی دا عربی دا عبارت کې غلطی صدا او صحت صدا دا ټول ویل کېږي صرف یو په علم حدیث کې یو فن در تخیمه چې هغه اسماء الرجال دی اسماء الرجال دا حدیث چې کم خلقو نقل کړی دي دا کم خلقو نقل کړی دي دا یو سړی حالات بیان شوی دي دا سړی کله پیدا دی دا سړی کله وفات دی د کم دی وخت تیر کړی دی د دې استادان شاګردان څوک دي دا دروغجن دي که رښتیا وایي د دې حالات څه دي تفصیلي د یو سړی حالات چې په هغه بنیاد باندې د حدیث معیار جوړیږي چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی تقریبا 1 لاکھ نه سیوا د خلکو حالات محدثینو جمع کړي دي پدې کې ونیم زره نواله 8000 پورې شیخ د صحابه کرامو حالات پدې کې جمع شوي دي دته اسماء الرجال دا علماء یاد کړی دي لیکلي دي اسماء الرجال مکمل یو غټ فن دی چې دې کې باقاعده ډاکټري کیږي دې کې پی ایچ ډی کیږي دې کې تخصص کیږي دا ټول علوم دا د قرآن او سنت نوتی دي او د قرآن او سنت حفاظت کوونکي علوم دي نو قرآن او سنت صرف دا دو علوم نه دي دې سره خواوشا کې داسې علوم لګېدلي دي چې په دې باندې خلک دا علوم د قرآن او سنت هغه باندې پوهېږي یو بل د اسلام د تعلیماتو هغه خوبي هغه دا ده چې الحمدلله تعلیمات اسلامی هغه آسان دي سهل دي فنيسره لليسرى الله تعالی فرمای چې دا دین ما دي خلقو د لپاره آسان کړی دی کم خلک چې په دې باندې عمل کول غواړي نبی علیہ السلام فرمای بعثت بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء زغور علی گله شوی یما هغه دین سره بالملة هغه دین سره حنیفیت چې هغه یو الله طرف ته راوستون کې دی سمحة السهلة البيضاء بدی کی تنگی نشته دی دا آسان دی دا روخانه دی نو چې داسې دین وي چې هغه روخانه وي هغه آسان وي هغه کې تنگی نه وي هغه یو الله تعالی طرفته راوستون کې وي دا دین به څومره کامل او مکمل وي دا به څومره آسان وي او د دې مثالونه تاسو بار بار اوریدلې دي چې دین اسلام کې هر قسمه وما جعل عليكم في الدين من حرج الله تعالی فرمایي ما خدا د پر ستنګ نه دراوسته کتا شو عبادت نشي کوله داغه متبادل الله تعالی تنظیم کړی دی که یو سړی غسل نشم کوله چردام نشم کوله یا وبنشته دی یا بیماری دما هغه د پر تیمم هغه شته دی چې سړی په خاور باندې تیمم وکړي یو سړی وای د په ولاړه مو نشم کوله په ملا می درد دی پناسته وکا پناسته باندې نشي کوله په ملاسته په اشاره باندې وکا هموز بدا سړی کوي صحت بیمار نارینا زنانا لوی ولوکه هر قسم کمزور د پاره دا دین چې دی هغه داسې الله تعالی جوړ کړی دی چې څوک دانشي ویلې چې زه په دې عمل نشم کولای
هر قسم الله تعالی حد سړی د پاره خود دی چې دا سړی په دې حد کې دا عبادت هغه کولای شي و زکات دې په هر چا نه دی په مسلمان هغه مسلمان چې کم مالدار دی او هغه مالدار چې هغه باندې کال تیر شوی وي دا غي سلوختمه حصہ ورکول دي ټول نه دي ورکول سلوره منا سلوختمه حصہ چې کال په تیر شوی وي مالدار دي هغه سړی باندې دي روزه په هغه مسلمان باندې چې تندرست وي مسافر نه وي دې دي نسی او کله مسافر و دې بیمارو په دې ورځو کې منی سا په نور ورځو کې راو ګرځوا هر قسم عبادت لپاره الله تعالی آسانی ګرځولې ده دومره آسان دین په بل کې بدنه ملاويږي دومره آسان مذهب مسائل چرته هم نشته دي څومره چې د اسلام مسائل څومره آسان دي څومره خواږه مسائل دي څومره د عمل د پاره دي کمزوري نه کمزوري سړی په دې باندې عمل کولای شي کمزوري نه کمزوري سړی په دې عمل کولای شي نو دین اسلام یو خوبی دا ده چې دین اسلام مکمل آسان ترین دین دی هر سړی په دې دین اسلام باندې هغه عمل کولای شي بل خوبی د دین اسلام چې هغه مونږ او تاسو ګورو هغه د دین اسلام خوبی هغه دا هم ده چې الله جل شانه دین اسلام قوی التاثیر سریع التاثیر ګرځولې دي زر اثر کېدونکې دي تیز اثر کوونکې دي الله تعالی دا اسلامی مسائل قرآن و سنت اسلامی تعلیمات دا داسې ګرځولې دي چې فوراً په سړی باندې عمل کوي او الله تعالی فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قدا قرآن پاک ما په غر نازل کړی وي دا به دا غر لیدلو چې دا به د الله تعالی د یرینا خاشعا متصدعا من خشية الله دا الله تعالی د یرینا دا غر به ریز مریز شوی وي هغه امانت چې کوم قرآن پاک دی هغه دین الهی دی هغه اسلام دی کدا په غر نازل شوی غر په خپل ځای نه شوټینګ دی پس مکه باندې طاقتور ځای هغه غر وي هغه نه شوټینګ دی الله تعالی دا امانت دی انسان لور کړی دی دا قرآن دا دین اسلام دومره سریع تاثیر دی کم حضرت عمر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل په اراده معاذ الله تعالی لیکن چې هغه نبی علیہ السلام ته راضی مسلمان شوی راضی او مسلمان شوی کم هغه سړی وحشی بن حرم چې هغه د نبی علیہ السلام په دشمنی کې د هغه ترې وجلې دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی دی هغه مسلمان شوی دی کما زنانه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لار کې بغنی خو دی هغه زنانه مسلمان شوی دا باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړي قرآن سنت هغه سریع تاثیر دی هغه قوی تاثیر دی چې چا اوریدل دی هغه باندې اثر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په بیت الله شریف کې ولاړ دی او نفلونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تلاوت کوي او تب ګوره کافران پټ پټ ولاړ دي ابو جهل پټ ولاړ دی اخنس ابن شریک پټ ولاړ دی وهب پټ ولاړ دی دا خلق پټ پټ ولاړ دي او هر سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت اوري سحر چې یو دی روان شول او یو بل فروجنګېدل یو بل ته ملامتي وکړه چې بیا به نه اورو که خلکو ولیدل مونږ سردارانو دا خلک مسلمانان شي څلور شپې دوی لګاتار به پټ پټ راتلل او یو بل نه پټ وانه به د قرآن د نبی علیہ السلام اوریدلو او ډېر حیران به چې دا الله تعالی څه خوب کلام پیدا کړی دی چې دا پیغمبر الولی لیکن د غیرت د وجینا د تربورواله د وجینا د پښتو د وجینا د بے ادبی د وجینا د خلکو هغه ایمان نه راوړلو هغه خلکو بار بار قرآن اوریدلو هغه اثر کړو لیکن قمیص کی پښتو راتلا ځکه نه منل الله تعالی نس او نابود کړ قرآن پاک سنت نبوی یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړون کې دین دا دومره قوی او تاثیر دی چې په هر کس باندې دومره زیات اثر کوي چې سړی اوري فوراً دا سړی مسلمانېږي قومونه عراق ټول یو ځای مسلمان شوی دی عراق ولا جبه عربي نه وه د عراق خپله ژبه وه لیکن صحابه کرام رالل هغوی چې دی وکتل د دوی ژبه واورېدله د دوی دین یې وکتلو فوراً چې دی ټول په یړ باندې مسلمانان شول داسې ډېر قومونه دي چې هغوی په یو دی په یړ باندې ایمان راوړی دی وفد عبدالقیس راغلی دی هغوی په یړ ایمان راوړی دی قرآن اسلام سریع التاثیر دی قوی التاثیر دی فوراً ته ټول دینونه مطالعه ټول دینونه ذهن خالقه ټول کتابونه الولا تا باندې به ټول نه زیات اثر کوونکی کم دین دی هغه به دین اسلام دی دین اسلام دومره قوی التاثیر دین دی او بس بل یو اهم خوبی هغه د دین اسلام هغه دادا چې الله جل شانه دین اسلام کی حریت
او مساوات کې خو دې داسې تعلیمات دي چې په دې کې مکمل برابري ده داسې دي چې په دې کې مکمل ازادي ده یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله تعالی فرمایي د یو انسان نه د یو نارینه او زنانه نه ما دا ټول انسانان پیدا کړی دي من ذکر و انثى یو مذکر یو مؤنث ته پیدا کړی د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا قبیلې می جوړ کړی دي خاندانونه می جوړ کړی دي چې یو بل پیژنې د یو بل پہچان لپاره الله تعالی قومونه جوړ کړی دي لیکن الله تعالی قومونه جوړ کړی دي د دې لپاره چې یو بل پیژنې نو ټول برابر دي نبی علیہ السلام فرمایي بعثت الاحمر والاسود زه خو تور او سپین ټول د پر را لګلې شوی ټول ما د پر برابر دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه د حجۃ الوداع کې فرمایي عربي لره په عجمي باندې فضیلت تشته چې خلک وایي دا عربي دی د دې په باندې فضیلت ته نه عجمي لره په عربي باندې شته دي نه په سپین په تور باندې او د تور په سپین هیڅ فضیلت نشته دي چا چې عمل وکړلو هغه به الله تعالی ته نږدې وي اسلام بالکل د مساوات د برابرۍ اصول قائم کړل هغه خلک چې خلکو بوته نیچ وي لاس به نه لګول کور ته به نه پرېښودل عبادت خانې ته به نه پرېښودل نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نیچ قوم سره نبی علیه السلام ناشته کړې ده او خوراک یې کړی دی هغه یهود او هنود چې خلکو به وایي چې باید دا کوم ازلي دشمنان دي نبی علیه السلام او ازلي دي خو دې سره خوراک پکار دی چې دا خلک اسلام ته نږدې شي باقاعده نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی دعوت قبول کړی دی او هغه یهودي ښځې د نبی علیه السلام په خوراک کې زهر اچولی دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغوی دعوت قبول کړی دی دې ته ویل کېږي مساوات مثال هغه صحابه کرام به د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیش کی چې کوم حضرت بلال غلام دی حبشي دی او چا نه اغوستو هغه غلام عجمی صحابي ته خلق سوی سیدنا بلال زمونږ سردار حضرت عمر خلیفه دی بادشاہ دی هغه ورته سیدنا ورته وای سیدنا او هغه بلال چې چا شمار کې نه راوستو هر سړی په فخر سره خپل لور پیش کوي چې زما لور والا هغه جلیبیب صحابي چې هغه غلام دی غریب دی لیکن سردار ول خپل لور ورکوي چې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام را لېږلې دې ته ویل کېږي مساوات هغه خلک چې هغوی چا په شمار کې نه ساتل خو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا راله نو د نبی علیه السلام د ملګرتیا د وجې نه خلکو په سر باندې هغه بلال چې مخکې چا په شمار کې نه راوستو د خانه کعبه په چھت ولاړ دی او بانګ وایي هغه حضرت عمر چې د خپل وخت بادشاه دی بیت المقدس فتح کړی دی او فتح د پار روان دی تش چابیان ته اخلي لیکن غلام ورسره دی غلام په اوخه باندې کېنولی دی خپل چې دی هغه مهار نیولی دی روان دی ځکه د هغه نمبر دی چې هغه پې کېني او زه به دغه شاته روان یم دې ته حریت او مساوات ویلی کېږي دا چې څنګه اسلام پیش کړی دی بل چا نه دی پیش کړی څوک به د خپل نوکر سره ډوډۍ وخوري چې دا زما نوکر دی مونږ دا علما لیدلي دي زما علما ما خپل لیدلي دي چې هغه نوکران هغه ډریوران هغه ګنمینان چې شاته روان ډوډۍ کې ځان سره کېني راځه ډوډۍ وخورئ ځکه تاسو به هم دا خوراک کوئ موږ هم دا خوراک دا نه چې تعالی به ښه پخېږي هغه خوراک هغوی له هم ورکوي اسلام موږ ته ویلي دي چې ستا کم مامور دی کم غلام دی کم د نوکر دی ستا څه وس کېږي په هغه باندې خوروه ستا څه وس کېږي په هغه باندې جامه ورکوه ستا څه وس کېږي په هغه باندې سکوه دا حریت او مساوات بل دین نشي پیش کولی کم چې اسلام پیش کړی دی اسلام د حریت او د مساوات د آزادۍ چې کم اصول پیش کړی دی ډېر د هندوستان خلک هندوان هغه مسلمانېږي مخکې ورځو کې یو غټ هندو چې هغه د خپل سرکاري عہده باندې غټ لوی افسر و 21-22 ګریډ افسر و هغه دې د وجې نه مسلمان شو هغه وایي چې بای ما اسلام کې مساوات وکتل حریت وکتل ما دلته خلک نیچ قوم ګڼي ځکه ما له غټه عہده نه راکوي او اسلام کې دا خبرې نشته دی خپل پوره قوم او خاندان سره هغه مسلمان دې ته اسلام ویلی کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام هر چا سره ناسته پاسته کړې ده دا د اسلام خوبیانې دي دا خوبیانې په یو مذهب کې به تاته یهودیان چېرته تاته نه وایي چې راشي یهودي شه ولې یهودیان ځان ته مخکې نه ټیکهداران د جنت وایي هغو نسلي متعصبه خلک دي چېرته بل چا ته دعوت نه ورکوي ځکه هغوی ځان اوچت ګڼي په دنیا کې ځکه تا ته په ښه نظر چېرته هم نشي کتای زه برته خوله چینګه کړي لیکن په ښه نظر تا ته نه ګوري هندوان د هغوی د پاسې دي 2 ګزه هغوی تا ته چېرته هم په ښه نظر نه ګوري مولانا تانوي صاحب به فرمایل وایي که دی هندوانو وس وي
او دوی طاقت وي نو دوی به موږ په غاښونو چې چلی وي او د دوی وس او طاقت نشي ځکه مسلمانان په هندوستان کې بیا هم ډېر وو چې کله پاکستان نو آزاد شوی ډېر وو او زور یې غیرتي وو ځکه هندوانو پې بیا قبضه نه شوه کولی د اسلام یو بله خوبي ده او هغه دا دی چې مسلمانان بل سړی جبرن نشي مسلمانولی جبر پر اسلام کې نشته دی لا اکراه فی الدین په دین کې زور زبردستی نشته دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر څوک غواړي مسلمان دی اوسېږي څوک غواړي کافر دی اوسېږي لارې الله تعالی جوړې کړي دي که د چا څه خوښه دی هغه کولی شي څوک زبردستی نشي مسلمانولی ولې نشي مسلمانولی دین اسلام الله تعالی دومره روښانه ګرځولی دی چې څوک غواړي په خپله د مسلمان شي دعوت ولا ورکړه لیکن زبردستی نشي کولی چې ته اوس خپله سوچ وکړه چې دین اسلام کې زبردستی نشته دی دومره تعلیمات دي زبردستی نشته دی موږ به چا باندې څه زبردستی وکړو حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چا بل یو سړی زبردست مسلمانولو هغه ورته لا اکراه فی الدین زبردست په خپله خوښه کې مسلمانېږي مسلمان نشي موږ پې زور زبردستی نشي راوستی څوک وایي چې اسلام په توره باندې راغلی دی اسلام په توره باندې دفاع کړی دی خپل اسلام د جهاد په ذریعه باندې خپل دفاع کړی دی اسلام په توره نه دی راغلی اسلام په توره باندې خپل صرف بارډر د هغې حفاظت یې کړی دی چې څوک مونږ ته راوانه وړي مونږ خراب نه کړي توره خو هله استعماله شوې ده چې کله ضرورت را پېښ شوی دی توره خو هله استعماله شوې ده چې کله اسلام کې بګار پیدا شوی دی کله چې په مسلمانانو ظلم شوی دی هله توره استعمال شوې ده توره اسلام باندې نه ده راغلي اسلام د تورې په ذریعه نه ده راغلی اسلام په دغه اخلاقو باندې په دغه امورو باندې ما چې تاسو ته بیان کړل د اسلام غټه خوبي بله هم ده چې په دې کې د اخلاقو د آدابو مکمل زور دی سورة النور مکمل په دې خبره زور ورکوي سوره حجرات مکمل په دې باندې زور ورکوي سورة النساء مکمل په دې باندې زور ورکوي یو پوره قرآن پوره د نبی علیه الصلاة والسلام سنت هغه په اخلاقو باندې په آدابو باندې په تهذیب باندې په تمدن باندې مکمل زور ورکوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه استاسو د پاره د پیغمبر په ژوند کې عملی نمونه ده دا پیغمبر چې څه کوي بس دا بلند اخلاق والے ده ځکه انک لعلى خلق عظیم ځکه پیغمبر ته الله تعالی فرمای پیغمبر په دنیا کې نه په کائنات کې ټول بلند اخلاق ستادي ټول بهترین اخلاق پیغمبر ستادي دغه پیغمبر عمل منتفکر دی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره د در بحث کوي بس وته سلام دې د خپل کار کوه تاسو بل څه بحث وکم دا اخلاق منتخودل دي چې بیت وته سلام وکا خبر اخلاص کا تخپل کار کوه ته خپل کار کوه ته په خبره باندې هم نه پوي اسلام منتدا اخلاق خودل دي چې جاهل سړي سره بحث مکوا الله جل شانه اسلام دومره بهترین دین ګرځول دي چې په دې دین کې موږ تاسو لپاره بهترین نمونه دي ادفع بالتي هي احسن چې سړی سره جګړه کوي په خطر کې جواب ورکا ان انکر الاصوات لصوت الحمير ډېر چغې مو وهئ ګنې ټول نه غټ اواز د خر دی او د خر اواز ټول نه زیات ناکاره دی د خر اواز د ټول نه زیات ناکاره دی دې نه معلومه شوله اسلام څومره آداب مسلمانانو ته وښودل په چغه اواز مه کوه د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق استعمال کا په اخلاقو باندې په دا مونځ نه چې مونږ راځو د بانګ نه پس بیا تکبیر دی بانګ هم تهذیب ښیي چې راغونډ شئ تکبیر درته هم تهذیب ښیي چې په صف شئ دا صفونه باندې خلک ولاړ دي دا تهذیب او تمدن په بل دین کې شته دی راواخله دینونه څوک د یو مخ طرف ته بل چا بل طرف ته مخ ته نه مشر شته نه کشر شته نه څه تهذیب شته دی دین اسلام د یو عبادت نه بازار شي چې راځي چردام به وکې ځان به پاک کې بانګ به ووایي دا دې دپاره چې خلک خبر شي راغونډ شي چې راغونډ شي بیا تکبیر ووایه چې خلک په صف باندې ودرېږي چې په صف ودرېدل الله اکبر ووایه تر سلامه پورې په یو امام پسې دومره تهذیب په بل دین کې شته دی آتی به تا ته یو ویډیو جوړه کړي چې په کې دومره تهذیب دی خو لیکن د ګندګۍ نه ډک خلک دی دا غیر مسلمه خلک اسلام خو دومره لوی تعلیم مونږ له راکړی دی چې مونږه مسلمانان ته دا مسله ته حکم دی تعلیماتو کې دي چې د بل دین مشران ته کنځنې مه کوئ د بل دین مشران ته لکل قوم هاد هر قوم دپاره یو مشر هادي راغلی دی خو تاسو کنځنې مه کوئ ولا تسبوا الذين من دون الله هغه خلکو ته کنځنې مه کوئ چې سوا د الله تعالی د نورو خلکو عبادت کوي
فیسب الله عدوا بغیر علم کتاسو د بوتانو ته کنځلي کوي دا خلک به بیا الله ته ناکاره کنځلي کوي د جهالت د وجې نه به کوي ته هندو ته دغه مخې ته د بوت کنځلي مه کوه چې خدای ته هغه کنځلي وکړي ته به څه توره وکړې زه ووایه بیا به څه وکړي الله فرمایي دا کار مه کوئ د هر قوم د هغوی د مشرانو احترام دا پکار ده چې او ستاسو دا مشر دی دا نه چې هغه ته ټیټېږه را ټیټېږئ ټیټېدل نه دي کنځلي ورته مه کوئ بد ردي ورته مه وایئ ځکه چې هغه په بدل کې الله تعالی ته نبی علیه السلام ته اسلام ته بد ردي وایي نو که غیرت در پکې نو بیا ورته جهاد وکړه کنځلي سره کېږي یو سړی به هم ته ووایي مسله یې راولېږله کوړي ته دا نیټو فوج دي دې دپاره دا اسباب دي نو مونږ دا غلا کولی شو زنګ مفتي صاحب ورته ویل چې غلا ناجایز دی حرام دی که دومره غیرت در پکې نو جهاد ورسره وکړه او په زوره ترې واخله او دا به غنیمت شي او ښه به درله حلال شي مسلمانه که دومره راښکته شولې چې ته به اوس د غیر مسلم سړی مال هغه په حرامه طریقه اخلي او چې کومه حلال طریقه هغه ته پرېښودي ده الله جل شانه اسلام له چې کم تعلیمات ورکړي اسلام کې کم تعلیمات ما او تا دپاره موجود دي دا داسې تعلیمات دي چې دا یو تعلیم باندې مونږ غیر مسلم ته ویلی شي راځه په دې تعلیم باندې ته مسلمانېدی شي دومره خوبۍ په اسلام کې موجود دي چې د دې خوبو د وجې نه دا سړی مسلمانېدی شي اهمه خوبي پکې بله دا ده چې الله جل شانه دین اسلام تعلیمات د ټولې دنیا دپاره پوره دنیا دپاره تر قیامته پورې ګرځول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے پیغمبره مونږ ته د ټولو جهانون دپاره پیغمبر ګرځولې یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا پیغمبر خلقو ته ووایه زه خو تاسو ټول دپاره پیغمبر یم د هر چا دپاره پیغمبر یم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د تور او سپین دپاره رالیږلی شوی یم بعثت کافة للناس د ټولو خلقو دپاره رالیږلی شوی یم لاړ شئ دینونه وګورئ یهودیان به چې دی د بن اسرائیل لپاره دین وي د عیسایانو دین د بن اسرائیل لپاره دی بدمت وال نه تپوس وکړئ د خپل قوم دپاره دی لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د پوره دنیا دپاره دی ځکه نبی علیه السلام شپږمه هجرۍ کې نبی علیه الصلاة والسلام خطونه ولیکل د دنیا بادشاهانو ته او چې څومره بادشاهان په ځمکه باندې ټولو ته خطونه ولیکل چې اسلم تسلم ما ومنئ چې په امن کې راشئ اسلام راوړئ اسلام ومنئ چې په امن کې راشئ زه د الله تعالی پیغمبر یم ټولو بادشاهانو ته خط ولې لیکلو ځکه د ټولو جهان دپاره نبي علیه السلام پیغمبر د هندوستان د قنوج سردار سرباتک د هندوستان راجا دپاره هم نبي علیه السلام خط لیکلی مونږ تاسو هغه ټیم هندوستان کې الله تعالی د خپل دومره خوږ پیغمبر مونږ له رالیږلی چې مونږ هغه ټیم نه یو هیر کړي مونږ له حضرت اسامه ابو موسی اشعري غونته کې صحابه کرام هغه خط سره رالیږلي دي چې دې سردار لی ورکړي یو سردار د نبی علیه السلام په زمانه کې هغه مسلمان شوی و د نبی علیه الصلاة والسلام په موږ باندې څومره احسانات دي چې نبی علیه الصلاة والسلام که د پوره دنیا دپاره پیغمبر نه وی زما وروڼو ما او تا ته به نن کلمه نه وی نه دا ما او تا چې نن سبا مسلمان یو دا دې د وجې نه چې نبی علیه الصلاة والسلام د پوره دنیا دپاره پیغمبر و ځکه ما او تا مسلمانان یو نن مسلمان خپله وظیفه یې کړې ده مسلمان د مسلمان سره په جنګ جګړه دی مسلمان د مسلمان سره مشترک ګریوان دی څوک چاته دوا کولی نشي څوک چا سره خوږه خبره کولی نشي هغه مسلمان چې الله تعالی عدل او انصاف دپاره رالیږلی و هغه مسلمان چې دی هغه دین سره رالیږلی دی چې د بل چا حق به نه وهي هغه مسلمان چې دی به دومره عدل قایموي دومره به عدل قایموي چې د چا به مال ته لس نه وي د چا جان ته به لاس نه وهي د چا عزت ته به لاس نه وهي چا بې عزتي به هغه نه کوي هغه مسلمان چې دومره تعلیماتو سره رالیږلی دی هغه اسلام چې دومره تعلیماتو سره راغلی دی هغه مسلمان خپل تعلیمات هیر کړل او د غیر په لار باندې روان دی او هغه مسلمان چې خپل دین اسلام نه ناخبره دی کرکټران نه خبر دی هغه مسلمان چې د خپل دین نه ناخبر دی د هندوستان او د انډیا او د امریکې د اکټرانو نه باخبره دی هغه مسلمان چې د خپل دین نه ناخبره دی د دنیا د بې حیا خلکو نه باخبره دی هغه مسلمان چې د خپل جومات نه ناخبره دی د دنیا د ګوټ ګوټ د خبرو نه خبر دی هر شي باندې پوهېږي خو خپل جومات په حالات نه پوهېږي خپل مذهب په حالات نه پوهېږي خپل دیني تعلیم باندې نه پوهېږي ځکه خو مسلمان نن سبا ډبولی کېږي
ځکه په مسلمان باندې نن سبا ظلم او ستم دی. نن په برما کې په مسلمانانو باندې ظلم او ستم نه دی. څومره مسلمانان شهیدان کړل په دې یو هفته کې په لکونو مسلمانان. ما یو ویډیو وکتله چې څنګه دا خوړ بهیږي. زموږ دا خوړ بیخي تشته چې دا مکمل ډکه مکمل سروینا دا صرف او صرف د مسلمانانو. حالکه د برما مسلمانان سره عربي نه دي، دا وایي چې بس عربي نه ده، ناغه دومره کلمه ګودي چې په سری پټکی تړلې. دا څنګه دي رنگ هم داسې نه دي چې هغه د مسلمانۍ وي. هر څه باوجود داسې هم نه دي چې هغه سهار او ماښام جومات ته ځي. په مشکله به خلک کلمه وایي، په مشکله به کلمه وایي. هغه مسلمان باندې نن سبا دومره غټ ظلم او ستم دی چې ډېر شي مسلمانان مکمل سرونه یې لرې کړي. داسې دي چې هغه واړه ماشومانان دي، هغه په چاکوانو باندې په بلیډونو باندې وهلي دي، د چای خپې پرې کړي دي، سکې سوځولي دي، سر ډوب کړي دي. په یو دوه نه زرګونه نه لکونو باندې مسلمانانو باندې کم ظلم او ستم وشول په برما کې، هغه څوک بیانولی نشي. که چا یو پیر وکتلو دا حالات، ما یقین دی چې دا سړی به ډوډۍ نشي خوړی، دا سړی به ډوډۍ ته نشي کېناستی چې په کم هلته حالات روان دي، کم چې په کشمیر کې حالات روان دي، کم په فلسطین کې روان دي، په شام په مسلمانانو باندې کم بمونه غورځېږي. هغه دې د وجې نه چې موږ خپل اسلامي تعلیماتو نه ډېر لرې شول. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خپل ځان سره خپله وسله طاقت هغه ساته. هغه مونږ نه ده ساتلی، هغه مونږ غیر ته حواله کوو. مونږ ځان نه بشر صحیح نه راولو، هغه راولل چې هغه صرف د خېټې خبره کوي، د آخرت خبره نه کوي. نو چې داسې کس راشي ستا به د عمل تباه کېږي نه، چې ستا صرف د خېټې خبرې کېږي، ستا صرف د نوکرۍ خبره کېږي، ستا صرف د ډانګې خبره لارې کېږي، نو ستا باندې به هغه بشر راځي چې بیا به وروسته په تا داسې تعلیمات مسلط کېږي چې تا به ته هس نه هس کېږي. مسلمان نن سبا کډولی کېږي، یو خو زموږ خپله کمزوري ده، بل د مسلمانانو خپل اتفاق او اتحاد نشته دی. دومره ملکونه دي او دومره اسلامي ملکونه په دنیا کې موجود دي، څوک هم اواز نه اوچتوي. زمونږ په دې نږدې ملک باندې د دنیا فوجونه رالل، په موږ باندې سواره شول په افغانستان کې. لیکن د پاکستان چې اټمي طاقت دی چېرته دا ونه وي چې لاړ شو برما والا د هغوی مدد وکړو. د پاکستان اټمي قوت دی، دا نه وایي چې د شام حفاظت وکړو، د عراق حفاظت